زما عزتمندو او په دې پندال کې کشرانو مشرانو امزولو او د پی ټی آی د یوت او ټولو ملګرو السلام علیکم. زه په خپل سېنیټر فدا ملکنز خاکوټ زه یو خبره کول غواړم. نن هغه وخت دی چې خپل ټول هغه پریشانه او هغه تربګنه او هغه هر څه یې کول دي. نن په پټه سخت وخت دی د خان او د خان د ملګرو مرګستیا کول پکار دي. یو ننګه پښتو کول پکار دي. مونږ محکم په حکومت کې چو په هغه وخت کې مونږ د څو خلکو نشاندهي کړې وه او دا مو ویل دا ګوان دي دا ایم پی ای صاحبان. هغه وخت کې مونږ د هغې خلکو په ګوته کړي او نامې مو ورله اخیستې وې چې دا د پی ټي آی قیادت او د پی ټي آی د خلکو دشمنان دي. نن شکر الحمدلله د ټول ملک کې د ټوله صوبه کې هغه خلک په ګوته دي او د هغې پته لګي چې هغه کم بي ټیمو او کم خواته لاړل. نن د هغې ځایونه کم دی دي. زه ډېر په فخر سره زموږ په خپلم یو سوچ او یو فکر او تماشه مو کوله. نن زه په فخر سره ویلی شم چې نن بیا به هغه پارټي ده مونږ به ورسره بیا هم ولاړ یو بیا به هم ولاړ یو چې کله په دې پارټۍ او په دې ورکر باندې او په خان باندې تکلیف راځي زنګ وینه زمونږ هر څه قربان دي. زنګ به جیم د هغې دپاره قربان دي او انشاءالله دا به ثابتوو. دا تاسو ته مې په 8 فروری به تاسو ثابتوئ د ووټ په شکل کې او هغه خلکو ته به یو عبرتناک شکست ورکوو. دا به ټولو متفقه راپاڅئ. نن ټول خپل هغه خفګانونه هیر کړئ یو موټی شئ او هغه قیادت را مخې ته کړئ کوم چې اصلي قیادت او د پی ټي آی د ورکر د دې کوڅې د دې لارې دغه خلک دي نن چې تاسو ته مخامخ ولاړ دی. تاسو وکتل هغه خلک هم د چا نه پټ پناه نه دي چې د دې صوبې اختیاراتو ورسره د دې صوبې اختیاراتو واکدارانو د پی ټي آی واکدارانو نن کم ځای کې د هغې کم حیثیت دی. که دلته نن څوک ولاړ دي او چاته عزت دی دا ستاسو د لاسه دی. دا د دې ورکر د لاسه دی. دا د دې خان د دې ویژن د لاسه دی. زه دا امید لرم زه تاسو ته مبارکباد درکوم او نن تاسو ته په هغې شکل کې شیر افضل خان یو شیر دې صوبې ته دې پورا پاکستان ته تاسو به ګورئ چې انشاءالله پنجاب ته بلوچستان ته سندھ ته ګلګت ته دا آواز به د خان هرې کوڅې ته او هر بچي ته رسول دا د دې شیر افضل شیر چې دی دا د کار دی. دا د ملګرو د دې ورکرانو کار دی. زه امید لرم ما خبرې سیوا کړلې دلته به خلک هر قسم خبرې کوي خو نن زه دا یو خبره بار بار کوم چې نن د خان ضرورت دی. نن په خان تکلیف دی. نن هر څه هیر کوي د هغه دپاره راپاڅئ د دې خپلو بچو دپاره راپاڅئ. فرشتې به نه راځي چې تاسو له دا ویژن تاسو دې کور ته ستاسو بچو ته دا غلامۍ نه خلاص کړي. دا به هم تاسو کوئ دا ورکر به کوي. زه انشاءالله امید لرم د دې په تندو کې دا نشان لرم چې دا رهنمایي او دا په دې دغه کې به انشاءالله دا رڼا هم دا یوت راولي.